السلام علیکم. نن چې زه ستاسو سره په کوم ټاپک باندې خبرې کول غواړم د هغې موضوع ده د موبایل استعمال یا اکسیسیو کلوز ورک چې دی یا نیر ورک چې دی د نږدې کار چې دی په ماشومانو کې د هغې د ماشومانو په نظر باندې څه اثرات دي. کله چې ماشومان د نږدې کار ډیر زیات کوي یا د هغو انډور اکټیویټیز چې دي هغه زیات وي او آوټډور اکټیویټیز د هغو کم وي. مثال په طور ماشومان سټډي ډیره زیاته کوي. ډیر زیات سټوډیوس ماشومان چې هغه د نږدې کار ډیر زیات کوي. د هغه ماشومانو کې د مایوپیا ډیولپمنټ یا نیر سایټډنس یا قریب نظري چې ده نو هغه ډیره زیاته چانسز وي د هغې. د هغې نه علاوه کوم ماشومان چې موبایل استعمالوي یا د کمپیوټر کار کوي یا ویډیو گیمز چې دي هغه د هغې استعمال کوي نو د هغې په وجه په دې ماشومانو کې د دوی په سترګه کې چې کوم لینز لګېدلی دی کوم ته چې نیچرل لینز وایي په هغه لینز کې اناټومیکل د هغې په ساخت کې چینجز راځي چونکې دا ډیولپمنټل سټیج وي د ماشومانو د مختلف اعضا چې دي هغه ډیولپ کیږي نو د هغې کې اناټومیکل چینجز راځي او د هغې نه علاوه په هغې کې فیزیولوجیکل چینجز راځي. ځکه چې یو ماشوم کله د نږدې کار کوي نو د سترګې کم نیچرل لینز چې دی نو هغه به خپل شیپ چې دی هغه خامخا چینج کوي. هغې شیپ چینج کولو د وجې د هغې پاور چې دی هغه سیوا شي. ځکه د نیر ورک لپاره د سترګه کې زیات کار پکار دی، زیات پاور پکار دی. هغه زیات پاور چې دا سترګه پروډیوس کوي نو کم نیچرل لینز چې دی هغه به خپل شیپ چې دی هغه به چینج کوي. مطلب هغه به لمبوتره ټایپ کیږي، د هغې کرویچر چې دی هغه به سیوا کیږي او د هغې پلیټنس چې دی هغه به کمیږي. د هغې د وجې دا په هغې کې اناټومیکل چینجز ډیولپ شي او د هغې د وجې بیا ماشومان چې دي هغو کې د قریب نظري چې ده نو هغه پیدا شي. مطلب د دوی د نږدې نظر چې دی نو هغه بیا ټیک وي کوم چې نارمل ماشومان وي او د لرې نظر چې دی نو هغه بیا افیکټډ شي. ځکه چې دوی ډیر زیات ټایم په نږدې کار لپاره سترګې استعمالوي او هغه متواتر هغه اکاموډیټیو پاور چې دی هغه د دوی استعمالیږي. د هغې د وجې هغه سترګه چې دی هغه مایوپیا ته یا نیر سایټډنس ته یا قریب نظرۍ ته لاړه شي. نو بیا دې ماشومانو ته د لرې څیزونه چې دي هغه بلډ په نظر راځي. ځکه زیاتر ماشومان چې موږ نن سبا ګورو نو هغه چشمې اچوي، مطلب هغو ته د نظر چې دی هغه کمزوري چې ده نو هغه مخې ته راځي. نو پکار دا ده چې موږ په ماشومانو باندې کله کلوز ورک کوو نو پکار د هغې سره دا هم ده چې په هغو باندې آوټډور اکټیویټیز کوو. ډېر زیات اکسیسیو کلوز ورک چې دی نو هغه ماشومانو کې د قریب نظري چې ده نو هغه پیدا کوي. نو آوټډور اکټیویټیز یا د ویډیو گیمز شو یا موبایل استعمال شو د دې دغه چې کوم دی استعمال چې دی هغه کمول پکار دی موږ په ماشومانو کې چې ماشومان چې دي هغه د قریب نظرۍ چې دی د هغې شکار نشي. نو دغه بیا چې کله د دوی ایج سیوا کیږي د دوی ډیولپمنټ کیږي نو د هغې سره سره پکې بیا دا ریپریکټیو ایرر چې کوم دی هغه هم راغلی وي. نو د دې څیزونو له خیال ساتل پکار دی. ماشومان ته ویډیو گیمز یا موبایل وغیره استعمال چې دی یا کلوز ورک چې دی نو په هغې لږ مانیټرینګ پکار دی چې ماشومانو کې ریپریکټیو ایرر چې دی د هغې د کم مایوپیا چې ده یا نیر سایټډنس چې دی د هغې د ډیولپمنټ چې دی نو هغه کم شي.